موږ او تاسو وینو چې په فلسطین کې د مظلومو مسلمانانو وینه تویږي لګیا دی. په داسې حالاتو کې بحثیت یو مسلمان زموږ او تاسو د ایمان تقاضا دا ده چې موږ او تاسو د خپل دغه مسلمانانو رونو سره اظهار همدردي وکړو. او په دې دور کې په دې موجوده وخت کې موږ او تاسو چې هغوی سره څه کولی شو، په هغې کې ټول نه اهم او بنیادي څیز هغه دا دی چې هغوی معاشي طور باندې هغه یهود و نصارا چې کم تجارت کوي، کم بزنس کوي، کم کاروبار کوي، هغه زموږ او ستاسو په دولت، زموږ او ستاسو په پیسه، زموږ او ستاسو په مال او دولت باندې هغه لګیا دی، د مسلمانانو وینې تویوي. نو لہذا کم از کم زموږ او ستاسو د ایمان تقاضا دا ده هغه مصنوعات چې کم یهودیت او نصرانیت له قوت او طاقت ورکوي، بالخصوص یهودي مصنوعات دی، هغه موږ او تاسو ته ټیم په ټیم باندې هغه چې دی ښودل کېږي. د هغې باوجود موږ او تاسو ګورو چې اکثر وادونو کې، عام محافلو کې د مسلمانانو په ټیبل باندې، د مسلمانانو په دسترخوان باندې هغه یهودي مصنوعات او مشروبات موږ ته ښکاري چې د کم نه یو پیسه، یو پیسه، یو روپۍ چې دی هغه جمع کېږي او دغه یهودیت لاسته ورځي او هغوی چې دی په دغه پیسه، په دغه دولت باندې د مسلمانانو وینې تویوي. نو لہذا انما المؤمنون اخوه، قرآن کریم وایي چې د ټولې دنیا مؤمنان مسلمانان دا په خپل منځ کې وروڼه دي. نن په هغه مسلمانانو باندې چې کله وخت راغلی دی، مشکل حالات پرې راغلی دی او دا په زرګونو تعداد کې هغه چې د مسلمانان قتل کړي شو او شهیدان کړي شو او معصومانان بچي چې دی هغه قتل کړي شو او هزارو تعداد کې چې دی هغوی بې سر و سامانې په حالت کې کھلې اسمان تلې پراته دي. نو په داسې حالاتو کې موږ او تاسو ته پکار دی چې کم از کم موږ او تاسو وړومبی قدم دا چې دغه یهودیت چې کوم مصنوعات دی، مشروبات دی، معقولات دی، د هغوی نه چې د مکمل بایکاټ وکړو او چې زموږ او ستاسو مال دولت نه هغوی ته څه قسمه فایده ونه رسي. او چې کله دغه معاشي بایکاټ د مسلمانانو طرف نه شروع شي، کم از کم موږ او تاسو دومره د ایمان مظاهره وکړو او هغه برګري او پیزې او مشروبات او معقولات چې کم څیزونه چې هغه یهودیت ته په هغې باندې قوت او طاقت میلاویږي چې د هغې نه بایکاټ کول دا د مؤمن د ایمان وړومبی تقاضا ده چې څومره موږ او تاسو نه کیدی شي. الله رب العالمین د دغه متعلق به موږ او تاسو نه تپوس کوي. دویم نمبر باندې دغه سوشل میډیا، الکترونیک میډیا، پرنټ میډیا چې څومره ذرایع دي، دا ذرایع د خپل وس مطابق د دغه کفر او دغه ظلم او دغه یهودیت خلاف چې هغه موږ او تاسو استعمال کو. نو لہذا ورسره د الله تبارک وتعالی نه دعاګانې او مسلمانان حکمرانان چې د هغوی باندې په دې وخت کې چې دی د دغه ظالمانو جابرانو مقابله او د دې مخنیوي او د دوی سره چې دی قتال هغه په دې مسلمانانو حکمرانانو باندې لازم دی، واجب دی چې هغوی د دې خبرې اعلان وکړي او دغه یهودیت مخنیوي چې دی هغه بزور شمشیر او بزور قوت او بزور طاقت چې دی هغوی دغه وکړي. نو لہذا دغه مسلمانانو دپاره کم از کم موږ تاسو نه دا کیدی شي چې موږ د دغه یهودیت چې کوم مصنوعات دي د هغو نه بایکاټ وکړو او خپل ذرایع، خپل وسایل چې دی د دغه یهودیت خلاف استعمال کو او دغه مظلومو مسلمانانو دپاره چې دی کم از کم موږ نه دعاګانې کیدی شي، دعاګانې موږ تاسو د هغوی لپاره وکړو. الله جل شانه د موږ تاسو ته عمل توفیق را نصیب.